اسلام او د خپل دین د پاک مذهب مسلمانانو ورونو مخکې شوی بیان هغه هم دا حج او د حج د احکاماتو متعلق بیان نننی کېدونکي بیان هم دا حج شرایط او دارنګي ارکان فرائض او واجبات او سنن سبین شویو سب باقی مانده سنتونه د حج به بیانېږي او دارنګي درې حجونه دي د حج درې اقسام دي د هغه درې واړو قسمونو وضاحت او د هغې طریقه چې په څه طریقه باندې ادا کېږي چونکې مسلمانانو ورونو نارینه او زنانو به داخلي د حج کړي وي سو عوام مسلمانان ورونه خپل دغه عظیمه بنا د اسلام په ښکلي طریقه باندې یاده کړي دارنګې د FM په ذریعه باندې د ریکارډ نه مسلمانان کولی شي چې خپل د حج دغه عظیمه فریضه سره د پورا احکاماتو یاد وساتي څو چې د عظیمه بنا د اسلام په ښکلي طریقه باندې ادا کړي حج په درې قسمونو باندې دی یو ته حج افراد وایي او دویم ته حج قران دریم ته حج تمتع دا درې حجونه دي وروستو طریقې د درې واړو حجونو سره ډېر فرق نه لري البته په ابتدا نیت کې د هر یو حج د بل حج نه توفیر او فرق شته اول حج چې هغې ته حج افراد وایي د هغې طریقه چې تفصیلي مونږ او تاسې یاده کړو نو نور حجونه بیا آسان دي همدغه احکامات چې په دې کې ادا کېږي هغه په هغې کې هم دي سوا د څو بعضې جزیاتونه ابتدا کې دریو حجونو په درمیان کې مختصر فرق په نیت کې هغه دا دی چې کم انسان د حج افراد نیت کوي د میقات نه بهر مونږ او تاسې پراته یو د چې اراده وکړه د حج افراد نو دی به نیت داسې کوي وروسته د دوه رکعته مانځه نه چې د کیفیت د حج چې بیانېږي هغې کې به بیان شي اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني الها ما اراده د حج کړی ده د دې دا سخت احکامات ما ته آسان کې او دا زمانه قبول کې او د هغې پسې به درې کرتې د الفاظ ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك يا إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك تنقیص پر الفاظو کی جائز نہ دی البتہ زیادت کے علماء اختلاف کئی چې تلبیه په الفاظو کې تنور الفاظ څوک زیاتولی شي که نه بعض علماء ظواهر دا هم منع کوي خو فقها کرام د امام حنیفه رحمت الله علیه د مذهب هغې وایي چې زیادت سنه و شارحین وایي چې مراد د سنت نه طریقه مندوبه ده
که څوک ورکې دا الفاظ دی ته ولی شي نو بهترینه طریقه ده لبیک و سعدیک والخیر کله بین یدیک لبیک والرغب الیک. دا الفاظ هم بعضی کتابونو ذکر کړي دي، ضروری نه دي، خو تنقیس دا هغه الفاظونه چې حدیث مصرح کې ذکر دي کمواله پکې جایز نه دي. دا خو هغه حج چې حج افراد او دغه نیت، هر چې حج قران دی. حج قران هغه حج دی چې پاغي کې د عمره او د حج یو ځای نیت وشي، او دا سی وی چې اللهم انی اريد الحج والعمره فیسرهما لی وتقبلهما مني. الہ اراده د حج او د عمرې لرم، دواړه را آسان کې او دواړه را قبول کې. بیا به دغه الفاظ د لبیک وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملک لک لا شریک لک. درې کرتے تکرار بکئی چې تکرار سنت به چې دې کلال ته ورسیږي، کله شل ورځې مخکې رسېدلی، که پنځلس وي، که دېرش ورځې، څومره چې مخکې رسېدلی، د عمرې د ادا کولو نه بعد د سر نشي خریلی، ګنډل شوي جامې نشي اچولی، خپل احرام نه ځان نشي حلالولی تر څو پورې چې دا د حج احکامات خلاص کړي نه وي. دا حج قران دی چې د عمره او حج په یو احرام کې سره پیوسته کړل د قرن نه. دریم حج تمتع دی. حج تمتع هغه دا دی چې د میقات نه بهر نه کله دی راځي و احرام تړي، نو نیت د عمرې وکړي، د حج لا نه یې کړي. ووایي اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها مني. الہ اراده د عمرې لرم، راته یې اسانه کړي، رانه یې قبوله کړي. بیا تلبیه ووایي، کله چې هلته لاړ شي او عمره خلاصه کړي، سر وخورئ، ځان حلال کړي، که پنځه که لسې که شل شپې مخکې تلئ، آزاد ګرځېږي، نفع اخلي، فایدې اخلي په ماتولو د احرام باندې. او تمتع ورته ویم ځکه چې دا د حج او د عمرې د احرامینو په منځ کې نفع واخیستې. بیا چې کله د عرفې نه وړاندې ورځ راشي چې یوم الترویه ورته وایي، اتم د ذوالحجې اتم ورځ د هغه میاشت چې راشي چې نهمه عرفه جوړېږي، لسمه اختر جوړېږي، نو اتم ورځ د یوم الترویه ورته وایي. او ترویه ورته ځکه وایي چې د روانه په معنا د خړوبوالي او مړخ د اوبو باندې. د هغې زمن حاجیانو به په دغه ورځ باندې خپل اوښان خړوبول، مړول به په اوبو باندې، بیا به یې ویستل مینات او عرفات مزدلفې دې طرفونو کې به درې ورځې هلته و یا څلور ورځې، نو یوم الترویه ورته وایي. نو دا متمتع حاجي چې کله عمره وکړه او ځان حلال که، بیا به په هغه ورځ باندې کوم ځای چې د مسکن دی کوټۍ نیولې د هغه ځینې احرام وتړي، یا د مسجد حرام شریف نه هلته به راشي احرام به وتړي او بیا به روان شي منات. دا هغه مختصر درې فرقونه چې حج افراد کې فقط نیت د حج شوی دی، هغې کې عمره نه وي. قطار څومره مخکې تلی لاړ به شي، طواف قدوم به وکړي چې کومه ستړې مشي د بیت الله شریف ده، باقي به طوافونه نفلیه کې تر څو چې شپې د حج دی راشي، په هغه احرام کې به او حج به ادا کړي. او حج قران داسې دی چې هغه نیت د عمرې او د حج دواړو شوی دی. عمره دې ادا که خو ځان حلالولی نه شي تر هغه پورې تر څو د حج نه یې کړی. او حج تمتع دا دی چې نیت دی اول د عمرې کړی دی، عمره چې دی ادا کړه ځان د حلال که، او بیا هغه د عرفې د ورځې نه وړاندې ورځ کې دی بیا احرام هلته وتړه. زمونږ د حاجیان صاحبان د پاکستان چې څومره ځي، اکثرا دی حاجیان چې دی دا حج د تمتع دی، دی هغلته عمره کوي. اگر که عند الاحناف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې بهترین حج قران دی، هدې کې هم اختلاف دی،
امام شافعی رحمه الله وایي چې بهترین حج حج تمتع دی، و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې هغه حج حج قران دی. دا د حدیثو د تعارض سے اختلاف دی چې آیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې 4 عمرې کړي دي، یو حج کړی دی. دغه یو حج چې نبی علیہ السلام کړی دی تمتع کړی دی کړی قران کړی دی. نو په دغه کې روایات متعارض دي. روایات داسې دي چې دا حج د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا حج تمتع. امام شافعی صرف داغې نه استدلال کوي او وایي چې تمتع بهتر دی په قران باندې، ځکه دا د نبی علیہ السلام خپل حج دی د کړی. او زمونږ دپاره په دې کې مستند نور روایات دي چې حج د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حج قرانو. همدا وجه د معروف ادا ده، تاریخونو ذکر کړی ده، کتب د احادیث هم ذکر کړی ده او د فقه هم ذکر کړی ده چې نبی علیہ السلام 4 عمرې کړي دي. 3 عمرې په شوال کې کړي دي یا ذوالقعده کې، او دا 4مه عمره چې کوم ده دا هغه عمره وه چې هغه یې ضم کړې ده د حج سره، یو ځای د حج سره کړې. نو چې هر کله عمره د حج سره یو ځای وکړه نو همدغه حج حج قران دی. اختلاف بیا هم ورکې شته چې آیا د دې درمیان کې نبی علیہ السلام احرام مات کړی و که نه، نو ځکه د مذهب اختلاف جوړ شي. طریقه د ادا د حج دا ده چې کوم کسان د حج ارادې لري دی به د میقات نه، یا که خطر دا وي چې د میقات نه تیر نشم، کوم ځای نه چې د خوښه وي د هغې نه به احرام وتړي. ته کولی شي د خپل کور نه احرام وتړي، د حاجي کیم نه یې وتړي، د کراچۍ نه یې وتړي، کولی شي چې په هوایي جهاز کې بره یې وتړي. خو دا حاجیان د پاکستان ما مخکې ویلي و مخکې نه احرامونه ځکه تړي چې مونږ یو ځل په میقات په فضا باندې تېرېږو، په جده کې ګزیږو، د جدې نه واپسي به په نورو ګاډو کې راځو. نو دا فضا هم ټول حرم دی، نو بیا به راباندې دم لازم شي که احرامونه مخکې ونه تړلی شي. البته ما دا طریقه ښودلې وه د پاکستان حاجیانو صاحبانو ته کوم چې مولانا محمد شفیع صاحب بیان کړې ده، هغه دا چې حاجي کیم کې دوی ته جایز خودی چې احرامونه وتړي، خو نه دي مناسب چې احرام وتړي. که د احرام دا لنګ او دا صادره غوندي وادي غوندي، زمونږ مذهب کې په دې باندې سړی محرم نه جوړېږي تر څو چې د نیت او تلبیه نه یې کړي. تلبیه دې نه وایي، نیت دې نه کوي، تلبیه دې نه وایي، دا جامې دې واغوندي. چې دا یې واغوستي نو دا تلبیه داسې ده لکه زمونږ استاسې په مانځه کې چې تکبیر تحریمه دی، نو چې دا چا ویلی نه نو دی خو په مانځه کې نه دننه کېږي. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اشیاء حرامون کې سیس خو تکبیر دی. نو دا شان په حج کې چې تلبیه نه وي ویلی شوي دی لا داخل نه دی. نو جامې دې واغوندي خیر دی، خو چې کله داسې ډېر کرتې کېږي چې حاجیانو صاحبانو جامې اچولي، احرامونه یې تړلي او په ایرپورټ کې د هغه په ټکټ یا په پاسپورټ کې څه فرق روځي، بیا حیران وي په مولیانو ګرځېږي چې اوس چل څه وکړم. نو څه خو بې احتیاطه دي د ځان نه سرونه مو خورئ، جامې مو غورځئ، یاره بس نه مې پرېږدي که نه، چې نه دې پرېږدي نو ته د محصر په حکم کې شوي. ومن احصره، څوک چې محصر شي نو محصر ته څه پکار دی؟ فمستیسر من الهدي، هغه به بیا هلته حرم شریف ته ټلیفون کوي او حاجي ته به وایي زما دپاره حلاله وکړه. هغه به ورته ټلیفون کې وایي چې ما حلاله کړې ده. هغه حلاله کې هم د مذهبو اختلاف دی چې آیا حلاله په هر ځای کې کولی شي. جمهور وایي چې کم ځای کې بند کړی شو، ایرپورټ کې بند کړي، واپس د ایرپورټ نه روزه دلته حلاله وکړه، ځان حلال کا. خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه، حلالي خپل ځای معلوم دی. ثم محلها الى البيت العتيق راضي، زید حلالی خو بیت عتیق دی. او حتی یبلغ محل راضي، چې هر کله دا هدیه محلی زید حلالی ته ورسیږي او دا هغې محلی تعریف واپس آیه کریمه کې ذکر شوی دی چې ثم محلها البیت العتیق. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال دی من الآیات چې دا حلاله به هلته کېږي. نو ټلیفون چې واپس وشي چې حلاله شوې ده نو بیا به خپل سر خورئ. نو دومره مشکلات امکانات شته دي، ضرور کله ټکټ کې فرق راځي، کله په پاسپورټ کې راځي، کله د پاکستان نه مهاجرین رواني په یو شناختی کارت باندې په هغې څه شک د مهاجر پې وشي، نور امکانات دي پاتې کېږي، احصار راځي ورکې.
نو دته داسې پکار دی چې جامې واغوندي خو نیت تلبیه دې ونه وي. کله چې حجاز کې کېناسته دا خطر ختم شه، هلته بیا د میقات څخه نږدې یو اعلان کېږي چې میقات را رسېږي، د چا احرامونه نه احرامونه وتړئ، د چا چې تړل شوي تلبیه ووایئ. نو تلبیه ښه په ځوږ باندې په جهاز کې شروع کېږي، هلته دې تلبیه ووایي نو مشکل به په مخه کې به رکاوټ نه جوړېږي. مولانا محمد شفیع صاحب دا یو ښایسته طریقه د پاکستان او د لرو ملکونو حاجیانو ته ښودلې. نو دته پکار دي چې اول کې د یغتسل غسل وکړي، که دا یې وس نه کېږي یتوضأ نو اودس دې وکړي. خو غسل مسنونه طریقه ده او بهترینه ده. ځان دې پوره طریقه باندې نظافت وکړي، پاک دې کړي. قص الظفر والشارب، بریتان دې کم کړي، کم چې د 40 کالو نه عمر زیات وي. عند الاحناف د هغې دپاره خریل بهتر دی. د 40 کالو نه چې عمر کم وي د هغې دپاره په قینچي باندې کمول بهتر دی. په دې کې د مذهبو اختلاف شته دی او زمونږ د ائمه او حنفیه او خپلو کې اختلاف شته دی. او څوک چې وایي چې د احنافو په نسبت باندې برید خریل بدعت دی، دا بیچاره لا د احنافو د مذهب نه خبر نه دی. د احنافو په مذهب کې بریتو ته بدعت چا هم نه دی ویلي. البته عالمگیری د مکروه قول ذکر کړی دی، خو دا د متاخرینو قول دی. متقدمین او اسلاف د احنافو چې دي لکه امام طحاوی رحمت الله علیه باب الکراهیت کی په بریتو خریلو باندې چې عند الاحناف خریل د بریتو د کمولو نه افضل دی، هغه په دې قایل دی. خو بیا هم زمونږ فقها اقوال متعارض دی. نو حدیقة الندیه کې عبدالغنی نابلسی رحمت الله علیه تطبیق په منځ د اقوالو د فقهاو د مذهب زمونږ کې کړی دی چې 40 کالو پورې دا ځواني دا د جهاد دور دی. نو ده ته پکار دی چې دی خبرید پرېږدي چې د ده دا قوارات دهشتناک او د رعب نه ډکوي. کله چې 40 کالو ته ورسېږي نو بیا هغه ته پکار دی چې زمونږ د متقدمینو اسلاف و احنافو په قول عمل وکړي او د برید وخورئ. اختلاف دی پکې. بهرحال قص الظفر والشارب، برید دی کم کی، نکان دی کم کی، او دا شان خرگونو صفائی دیو کی، حلق العانا خپل فرض دی صفا کی، جماع الاهل چې ممکن وي مجامعت دا غین رضان فارغ کی، او بیا یو لنگ او یو صادر جدیدین او غسیلین نوی که نوی وس نکیږي نو بیا دی وینځل شوی راواخلی. والجدید الابیض افضل، سپینه جامه بهتره ده. سرې جامې نه ځان ساتل پکار دی. وصل رکعتین، 2 رکعته مونږ به وکړي چې دا مستحب دی، بهترینه طریقه ده. او د هغې نه بعد که نیت د یوازې د حج وي اللهم انی ارید الحج به ووایي. که د حج او د عمرې دواړه قران وي اللهم انی ارید الحج والعمرة به ووایي. که یوازې د عمرې نیت وي هلته بیا وروسته د حج نیت کوي، حج تمتع وي اللهم انی ارید العمرة به ووایي. په دغه طریقه باندې به بیا 3 کرتې تلبیه ووایي. د دې نه بعد د محرم شه تلبیه ویلو نه بعد دا تلبیه به ډېره زیاته وایي. متى صلیت وعلوت شرفا وهبت وادیا، که ته په یو غونډۍ باندې پورته کېږي، که ته کوزېږي، که ته پار اړخ روان وي، د احرام په حال کې به تلبیه وایي. خو دې ته د حاجیانو صاحبانو فکر وي چې که دمه په منځ کې کوي ستړی کوي دي، خو چې کله یې تلبیه شروع کړه پکې نو 1 ځل به یې نه وایي، 3 ځل به یې وایي. ډېر حاجیان دي چې هغوی د احرام په حال کې موږ سره به ناستو په لاره، هغوی به تلبیه ویله خو بس 1 ځل به یې وویله، بس نه چې شروع دې پکې وکړه نو مسنونه طریقه دا ده، سنت دا ده چې بیا به 3 کرتې وایي. او چې ستړی نه یې وایي بس مو وایه، خو چې وایي نو 3 کرتې به وایي، او د دې نه زیات ویلی چې خو د 3 نه کم خلاف سنه راځي. دا شان ګنډلی جامه بنا چي، پټکی بنا پسرئی، خفین موزی بوٹان بنا چي. اصلا اهل حدیث او وهابیان ډېر بے احتیاطه قوم دی، او زمونږ فقها احناف چې کوم دي دا د احتیاط نه ډک خلک دي. د لغت 10 امامان دي،
نه امامان د لغتو وایي چې کعب د خپې په دې اړخ کې دا خنګرې چې موږ ورته وایو دې اډوکې ته په عربۍ کې کعب وایي. وارجلکم الی الکعبین. نو روایت کې دا هم راځي چې دی به داسې یو بوټ او موزه نه استعمالوي چې په هغې کې کعب پټ شي، په هغې کې کعب پټ شي. او د اودس په طریقه کې دا راځي چې تاسو خپې وینځئ تر کعبینو پورې، خنګرو پورې. نو محتاط فقهاو دا فیصله وکړه چې نه علما د لغتو کعب خنګري ته وایي، خو د لغتو په امامانو کې لسم امام چې دی هغه وایي چې کعب په عربۍ کې عظم ناتی فی وسط القدم ته وایي. هغه جګه ډوکې چې د دې قدم په دې منځ کې وي دې ته چې کوم هغه لږ ویښتان ورباندې وي دې ته کعب وایي. دا اختلاف. نو علماو فیصله وکړه چې یو داسه په مسله کې چې هر کله امر شوی دی چې خنګري وینځئ نو دا بره خنګري یادوي، دا لندې نه. دې کې هغه قول محتاط دی، یو خود اکثر علماء لغو قول دی، بل دا څه چل کېږي که دا خپلې لږه ځای ته وینځله څه کفر خو نه کېږي. محتاط دی، لنډې هډوکې هم پکې راغی برم راغی. او د حج په مسله کې چې دی به په موزه کې یو بوټ کې کعب نه پټوي نو هغلته دغه یو لغت د امام چې کوم دی د هغه قول مختاره که ځکه هغه محتاط دی. نو وایي امام محمد رحمت الله علیه وایي چې مراد وسط القدم کې چې کوم هډوکی دی دا به نه پټوي، دا وسط القدم کې دا ځای به نه پټوي، نه داسې چپړي وایي چې دا هډوکی هم ترې نه پټ نه شي. دا د احتیاط نه ډکه خبره ده. اگر که اهل حدیث پر خبره باندې رد کوي او وایي چې کعب خو خنګري ته وایي که یو سړی بوټ استعمال لیکي، که یو سړی موزه استعمال لیکي بس خنګرې دې نه پټوي. خو دې ته نه ګوري چې دا کعب وایي څه شي ته. نو د کعب په معنا کې اختلاف دی. نو ځکه زمونږ فقهاو احتیاطاً دا وویل چې د حج په مسله کې دا لنډې هډوکې دې نه پټوي. او دې هم پکې اختلاف کړی دی، دې هم لانجمن دي دې مسله کې. تاسو که د اهل حدیثو جوماتونو ته چې ته لاړ شئ نو بعضې اهل حدیث دي چې هغوی په مانځه کې تا سره دا خنګرې لګوي، او بعضې اهل حدیث دي چې دا خپله د پنجې دا خپه راواخلي ستا د دې خپې په دې منځې در کېږي. که تا ورته ویل چې ولې دا داسې کې نو تا ته به وایي چې ولصقوا الکعب بالکعب والمنکب بالمنکب. تاسو په مانځه کې چې کم دی کعب د کعب سره لګوئ او اوږه د اوږې سره لګوئ، نو بس وایي دا منځ د قدم کعب دی نو دا خپه ستا په خپې در کېږي، هلته بیا دینه کعب جوړ شي. خو د حج په مسله کې بې احتیاطه قوم دی، دی وایي نه کعب خنګري ته وایي که موزه استعمالېږي خیر. بهرحال زمونږ فقها دا ډېر محتاط قوم دی، د احتیاط نه یې کار اخیستی داسې ویلي. جمهور مذهب او هر مذهب کې کم چې محتاط وي په هغې باندې عمل کول پکار دی. څومره اهل حدیث هم چې زمونږ آواز اوري اگر که هغوی ته خپلو ملیانو ویلي دي چې دا منځ هډوکې پټول ناروا نه دي، خدای دې داسې لږ سوچ وکړي چې دغه ملا چې ده ته یې فتوا ورکړې د علم به زیات وي که د امام حنیفه رحمت الله علیه. که دی چېرته مسلمان وي او دا دین د احتیاط نه ډک دی نو ده ته هم دا پکار نه دی چې د اختلاف په صورت کې دی هغه قول پسې لاړ شي چې کم کې اساني وي. نه دی پټوي که نه څه کفر کېږي. د ده ملا خو ورته دا نه دی ویلي چې دا موزه اچول فرض دی، هغه وایي که چا واچوله باک نه کوي. خو نه نور علما د فقه او د حنفي فقه هغه دا وایي چې ما چوه دا شي. نو اهل حدیث هم که دیندار ځان ته وایي احتیاط نه کار اخلي نو داسې مسایلو کې د محتاط قولو پسې لاړ شي. کله چې مکې معظمې ته ورسېږي مستحب طریقه دا ده چې بیا د غسل وکړي. ما مخکې دا خبره وکړه چې په کومه دروازه بدل نه کېږي، ته چې په هره دروازه تا ته اسانې ورتلی شي. البته بهترینه طریقه دا ده چې باب معلا د اړخ نه باب السلام باندې راشي. هغې وجه دا ده چې باب الکعبه د مشرق په اړخ باندې ده او دا دروازه هم د دې اړخ نه رادننه شوې نو ستا د اول نظر به په باب الکعبه باندې ولګي. او باب الکعبه دا یو بهترین ځای دی
ځکه چې دې ته بیت الله ویل کېږي، اضافت تشریفن دی، تعظیمن دی. نو چې هر کله دا ټوله کوټه بیت الله دی نو باب الکعبې ته باب الله ویل کېږي. دا وجه د روایاتو کې راځي چې هلته ودرېږي نو داسې په عاجزۍ به دعا غواړي، اللهم انی ابن عبدک وابن امتک واقف عند بابک. هلته په عاجزۍ ولاړي، که جړا درله ډېره ښه ده، وإن لم تبکو فتباکو. که جړا نه درځي نو ځان به په زوره جړغونی کې، ځان ته به د جړا را جوړه کړي. نو دلته به داسې بیا وایي چې کله غزي ته ورسې چې زه ستا د بنده زوی یم، وابن امتک، ستا د وینځې زوی یم، خپله مور به د اله العالمین وینځه کې. دا د عاجزۍ الفاظ دي. داسې به ووایي چې زما پلار ستا غلام دی، مور مې ستا وینځه ده، اله په وینځه څه تا باندې سپور وي د مړي یا د څه، او پښتنو کې ته ورشې د هغې درشل ته ورته وایي چې سره باندې کې زه د درشل کې ولاړ یم، نو پښتون سړی هغه معاف کوي. نو اله العالمین ته به داسې الفاظ وایي چې انا واقف عند بابک، زه د دروازې ته ولاړ یم، ما باندې ورحمېږه، زما ګناه معاف کا. نو ځکه علما وایي چې دغې اړخ نه را دننه کېدل بهتر دی. باقي زه دې وخت حاجیانو ته دا نه وایم چې خامخا ځکه چې که مونږ ورته دا ووایو چې دا مستحب راټینګ کړي، تاسو باب السلام به معلا د اړخ نه راشئ، نو دی غریب به یاره یقین وکړي چې 10 ګنټې به وګرځېږي خو باب معلا به پیدا نه کړي، نو دا لوی تکلیف سبب ګرځېږي. کله ناکله یو مستحب د انسان د تکلیف سبب ګرځېږي، نو بس مه کوه، دا مستحب پرېږده که نه. کومه دروازه چې بس ګاډي کوز کړي او تا ته لنډه و په همغې ورننوځه. خو که څوک بلد وي او بار بار یې حجونه کړي، اړخونه پېژني، نو بیا د باب معلا د اړخ نه راشي. 6 نوي وړې دروازې او 4 غټې دروازې دي. نو بیا د هغې نه بعد چې کله رادننه شه، دی به په دغه ټیم کې مکبرا محللا مصلیا علی النبي صلی الله علیه وسلم تکبیر به وایي، لا اله الا الله به وایي، د نبی علیه الصلاة والسلام په ذات به درود وایي، څه چې وس کېږي دعا به کوي، ځکه په دغه ځای کې دعا قبلیږي کله چې حرم شریف باندې سترګې ولګي. خدا یاد ساتئ چې دا تاسو تصویرانو کې چا کتلي دي او تلي نه دي، نو داسې ګمان مه کوئ چې دا همدغه توره کوټه ده. نه، دا د ډېر رعب نه ډکه چې د انسان دا اول سترګې پې باندې ولګېږي، د انسان دا یو ویښته داسې نیغ ودرېږي. دا څه ډېره د تاثیر نه ډکه کمره ده، ډکه کوټه ده. دا ستا دا یو مونږ چې پکې په 1 لاک باندې قبلیږي، نو خدا د رحمتونو مجموعه ده. نو د هغې نه بعد رابه شي توره پټه داسې جوړه ده د کعبې چې دا کم دې ګوټ ته حجر اسود لګېدلی دی، داسې مونږ طرف ته یې دروازه ده. دې ګوټ ته چې کم دی دې ته رکن عراقي وایي، دې طرف ته چې کم ګوټ دی دې ته رکن شامی وایي، دلته چې کم ګوټ دی دې ته رکن یمانی وایي. رکن یمانی ورته ځکه وایي چې دا د یمن په اړخ باندې دی، حجر اسود پکې دی، نو حجر اسود هغه طرف شه، او رکن عراقي د عراق په اړخ باندې دی، او رکن شامی د شام په اړخ باندې. د طواف په ټیم کې په عمره حج کې رکن عراقي او رکن شامی کې څه استلامات او تقبیلات او تلمیسات نشته، نه به لاس وروړي، نه به ښکلی، نه به ورته لاس اوچتی، دې 2 ګوټونو کې سم نشته د طواف په ټیم کې. او د طواف نه چې بهر شوي بیا خو ته کولی شي چې د حرم شریف یو غر ته لاړ شي او لاس پې ومږي او ښکلې کې د برکت دپاره، هغه بیا ناروا نه دي. خو د طواف په ټیم کې داخل کې چې کوم دی شریعت کې د دې لمس او تقبیل او دا نه دي راغلي، نو ځکه دا ناجایز دي، دا نه به کوې. دې اړخ ته داسې چې کوم صفا مروه ته پټه لګېدلې ده، را به شي په دې باندې به ودرېږي، نو ور به شي حجر اسود ته ښکل به یې کړي، دا ښکلول سنت دي.
کچرته ستا په ښکلولو باندې یو مسلمان ته تکلیف رسېده بیا یې ښکلول ناروا دي. ګورې دا تکلیف مسلمان ته رسول ناروا دي. حاجیان صاحبان چې څومره تللي دي دې خبرې ته باید فکر وي که بیا دپاره ځي دغه نن سبا چې په کم شکل حجر اسود ښکلېږي دا ټوله ګناه کې ځان اخته کول دي، رش دی. بل مسلمان ته دکی ورکول او تکلیف ورکول او بیا په هغې کې جګړو باعث هم وګرځېږي. لا جدال فی الحج راځي، بیا جګړې کوي سره دکی واری په هغې کې څه خلک بېهوشه شي، د مرګ خطرې پکې وي. نو بیا په دغه ټیم کې چې کم دی کلم چې سنت د حرمت سره معارضه کې شي ستا د سنتو د ادایګۍ نه یو حرام کار مخې ته راځي نو دا مسنون به پرېږدي. که هغه سنت داسې سنت وي چې د هغې بدل نه وي انتظار به کوي، او که داسې سنت وي چې بدل لري نو بیا به هغه سنت پرېږدي، بدل پسې به ځي. بدل څه شی دی؟ که ښکلولی نه شي حدیث مبارک کې دا راځي نو بیا یو امسا یو لرګی یو داسې شی واخله چې د هغې ته ورسېږي، په دې طریقه باندې وکړه. مس الحجر بشین که دا وس دې هم نه کېږي ښکلولی هم نه شي، کوم ځای باندې چې ودرېږي د هغې د خوا نه لاس ورته اوچت که استلام وکړه. بس دا لاس اوچتول دا بدل د تقبیل نه دی، ستا سنت پې پوره شو. بیا په هغه اړخ باندې راشه. دا چې دلته به کمې دعاګانې وایي په دې کې منسوسي روایت نشته دي. انسان چې څه دعا دلته کولی شي نو ښه ده. البته عربي الفاظ بهترین دي خو چې په معنی یې پوهېږي، او که په معنی باندې نه پوهېږي خپل پښتو کې غواړه الہ العالمین په پښتو هم پوهېږي، په اردو هم پوهېږي، په هر زبان پوهېږي چې په کومه ژبه باندې ستا زړه او زبان یو ځای کېږي او عاجزي در سره ډېره زیاتېږي نو په هغه زبان دعاګانې غواړه. چې هېڅ دې وس نه کېږي قل هو شریفه دې یاد دا لوله، درود شریف دې یاد دی دا لوله، را روان شه. دې دوو رکنونو کې بس نه کې کله چې رکن عراقي ته رالي نه رکن یماني ته، نو چې رکن یماني ته کله راورسېدې نو بیا دا غیر پر استلام جایز نه دی، لرې نه به لاس نه اوچتې. هرګه بته که پخی لاس باندې دې لمس کولی شو لاس دې وروړی شو نو په حدیث کې ثابت دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته لاس وړی دی نو بیا ښه خبره ده. او د دې رکن یمانی او د حجر اسود په درمیان کې چې دا لږ ټوټه ځای پاتې کېږي په دې کې مسنون دعا دا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. لکه چې آیه کریمه کې دا راځي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آغا شقی ادنا دے دا سعید ادنا دے، او هر چی شقی اعلا او سعید اعلا دا دین اخکتا ایتونو کے بینیگی چی هو ولد الخصام دے، او دا غین اخکتا من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات اللہ دی. بہرحال نو دلته دغه دعا به مسنونه ده. دا چې راتاو شوي حجر اسود ته راورسېدې دا ستا یو شوط پوره شه، په دغه طریقه باندې به وګرده شکې بیا به لاس اوچتې بیا به راځي. البته تا ته پکار دی چې اتباعو کې یعنی دا صادر د ښی لاس د لندې کې دا او په چپه اوږه باندې واړې لکه شکل د پهلوانۍ جوړ کړي، او هر هغه طواف چې د هغې پسې رستو ساعې شته لکه طواف د عمرې یا طواف زیارت په حج کې نو هغې پسې رستو ساعې ده، طواف وداع پسې ساعې نشته، طواف قدوم کې ساعې نشته، کم طواف پسې چې رستو د صفا مروه منډې شته نو هغه طواف کې پهلواني ورمل پکار دی، داسې شکل ورکول پکار دی، دا اوږې به خوځی لکه سړی چې پهلواني کوي. علت دا و چې دا حج ټول جوړ د عاداتو نه دی، حج د عاداتو نه جوړ دی. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو دلته مشرکان مکه او بعضو داسې ارادې ولرلې چې دا خو مریضان دي رنګونو باندې تاثیر د سفر دی مونږ به په دوی باندې حملې کوو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې په اراده باندې پوه شه صحابه کرامو ته یې وویل چې پهلواني وکړئ، ځان داسې ښکاره کړي چې مونږ سم قوي یو. نو د هغوی هغه عادت تمام امت مسلمه ته بهترین کار وګرځېده، اوس به هم عمل کړي. د حج کارونه عادات منډې چې دی حاجري بي بي د صفا او مروه په منځ کې والي دي د اوبو پسې، او مونږ او تاسو باندې تر ورځ د قیامته دا منډې وهي
دا خو د هغې یو عادت و. نو داسې دا حج کې چې څومره کارونه دي دا عادات دي. ابراهیم علیه السلام چې هغه ځای ویشتلی په کاڼو خو شیطان یې لیدلی او مونږ یې مولو لګیا یو، نو یقینا همغه شان ته شیطان پې دردمن کېږي په هغې ایشتلو باندې. دې طریقه باندې به وګردش وشي. درې چکرو کې کمو پسې چې رستو ساعې شته پهلواني دا پکار ده. بیا به دغه پټه چې تل یې مخامخ به وخېږي باب الصفا باندې صفا غونډۍ ده. اوس آثار نه ښکاري د غونډۍ، لږ یو کاڼې ښکاري. هلته دوه روډه داسې تللي دي، هغلته مروه ده. د دې صفا نه په هغه اړخ باندې مخامخ به راودرېږي حرم شریف ته، بیت الله شریف ښکارېږي. لاسونه به ښه اوږده کې څومره یې چې اوږدولی شي که استطعام المسکین، لکه هغه سوالګر که تاسو وګورئ دا لاس یې داسې اوږده کړي د الله په نوم سره که په دغه شکل باندې به حرم شریف مخامخ ودرېږي، ورته به ګورې دعاګانې به کوې، دا ځای د استجابت د دعا دی. او بیا به په هغه طرف باندې لاړ شي. میلین اخبارین اوشنه راډونه لګېدلي دي. هغه ځای ته چې ورسېدې هغلته نارینه ته پکار دی چې دا خپل مزل تیز کی، سعی وکړي تیزه. خدا به داسې منډه نه وي چې د انسان حیات پکې خراب شي. او زنانو د پاره خپل حیات کې تلل پکار دی، زنانو د پاره په خپل حیات کې تلل پکار دی. دلته بعضې کم فهمه زنانه یا کم فهمه مشران هغې سره چې کومې زنانه تلي نو هغې چې تیزې ځي نو دین لاس نه ونیسي، دې ته منډې ورکوي. دا منډې په زنانو باندې نه دي. بلکې دا په نارینهو باندې دي. او بله دا ده چې څه خلک دي چې هغې هلته په طواف کې اتباع کړي وي، څادر یې د ښې اوږې لاندې کړي، په چپه اوږه یې اچولی، نو هغه چې بیا دلته سعې ته راشي نو دلته هم دا کار کوي. نه په سعې کې دا کار لازمي نه دی. دلته ته خپل څادر په خپل عام حیات باندې اچولی شي. څنګه چې څادر اغوستی شي هغسې واغونده. په صفا او مروه په درمیان کې دا خبره ضروري نه ده چې دلته دې خامخا هغه اتباع وشي. کله چې مروه ته ورسېږي اوس آبادي داسې شوې ده چې بیت الله شریف کوټه ترې نه ښکارېږي، خو بیا به هم دې اړخ ته مخ راواړئ، بیا به لاسونه اوږده کې دعا به وکړي، واپس به راته وشي. نو چې ورسېده دا یو شوط شه، واپس چې صفا ته راغی بل شوط شه، هغه شانته عمل به بیا کوي، بیا به ځي. نو د صفا نه شروع کړې ده، واپس چې په مروه باندې اووم کرتې ختم کړي نو اووه شوطه شو، د هغې نه به وځي. که دی متمتع د عمرې نیتې کړی هلته به سر وخورئ. دا چې دوه رکعته نفل دلته پکار دی، فقهای کرامو ویلي استحبابي خبره ده، هغې ته شکرانه وایي، شکریه ده، څه ضروري خبره نه ده. اگر که بعضې اهلحدیث پرې ردونه هم کوي چې دا څه ضرور خو نه ده، مونږ هم وایي ضرور نه ده، خو دا د یو بهترین عبادت شکریه ده. تاسو وګورئ چې جومات ته رادننه کېږي دې ته تحیت المسجد وایي، اودس چې وکړي دې ته تحیت الوضو وایي. نو دا حج د مسجد د ننوتو یا د اودس د کولو نه څه کمزور عبادت خو نه دی. تا چې اودس وکړه نو ته به دوه رکعته شکریه منځ وکړي چې الهه دومره توفیق دې راکړه چې ما اودس وکړه. ته چې مسجد ته رادننه شې نو دوه رکعته مونځ به وکړې دې دپاره چې الهه دومره ښه سړی دې کړم چې د سینما په ځای جومات ته رالم، دوه رکعته مونځ به وکړې. نو دا تحیې دي، پیشکشینې دي، شکرانې دي. نو دلته ستا عمره تمامېږي. نو دې وجه نه فقهای کرام ویلي دي چې دوه رکعته نفل وشي نو ښه خبره. خو د هغې نه بعد به بار ته وځي او هغلته نیان ناست دي، که خپله یې کولی شي. خریل د سر چې کوم دی دا بهتر دی د نارینهو دپاره، او زنانه به قص کوي، کمی به ربع د سر یا د زنانو متعلق چې کم دی د ګوتې د بند دومره راځي، دومره اندازه به کټ کوي. او هر چې نارینه دي نو هغې ته پکار دا دي چې اخرئ، بهترینه طریقه دا ده. ځکه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم داسې ویلي چې اله العالمین په محلقینو سرخرینکو باندې رحمتونه نازلوي. چا تپوس وکړه چې سرکمونکي وی په سرخرینکو باندې رحمتونه نازلوي، وی چې سرکمونکي نو دریم کرت یا څلورم کرت یې وویل چې او په سرکمونکي هم رحمتونه نازلوي. نو دې نه پته لګي چې سر خریل په دغه ټیم کې د کمولو نه درې چنده بهتر دی. او که بیا هم څوک نه خرایي نو څلورمه حصه د سر چې کوم دی هغه دې قصو کې.
او دا چې کوم هغلته رواج دی چې کوم قینچي وراواخلي او لږ ترنه کټ کي لږ ځینه او بل ځینه دا ګورې یاد ساتئ د امام حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې دغه د احرام نه د حلالېدو طریقه نشي جوړېدی او په دغه طریق باندې مولا علی قاری رحمت الله علیه د مناسکو د حج باندې کتاب لیکلی دی سخت ردودي په دې خبره باندې کړي دي نو زمونږ څه حنفیان وروڼه هم داسې هلته کوي چې ورشي هغه غسلخانې ته او بس لږ سر قینچي باندې واخلي نه ربع د سر څلورمه سر به کمې او یا به سر خرایي اگر که د هغه ځای خو مختلف مذاهب دي حنبلیان دي مالکیان دي شوافی دي ای به تاسو ته وایي چې هلکه دې باندې احرام نه حلالېدل کېدی شي خو نه د هغوی په قول به اعتماد ځکه نه کوئ کېدی شي د بل مذهب صاحب وي ته د بل مذهب صاحب وي نو په دې کې احتیاطي خبره دا ده چې د خپل مذهب د علماو سره رابطې وکړي او په حرم شریف کې دننه میزاب رحمت حتیم شریف چې کوم دی دې ته مخامخ چې کومه برنډه ده امام حنیفه رحمت الله علیه دلته کېناسته د ترک و احناف علما دلته راځي د افغانستان حنفي علما دغه ځای کې ناست وي نو بیا هم کوم عوامو ته چې مشکل پیدا کېږي پښتانه اکثر دې ځای کې وي او د پاکستان چې کوم حاجیان دي علما دي نو هغه اکثر چې کوم دی باب فهد سره رادنه کېږي باب عبدالعزیز سره هغوی په هغه ځای کې زیات جمع کېږي خو بهرحال پښتانه او د افغانستان د ښکلي فقها علما هغوی چې کوم دی په دغه ځای کې ناست وي کولی شي چې هلته ورشي او د هغې نه په دې مسلو کې پوښتنې وکړي د دې نه بعد عمره ختمه شي خپلې جامې به واغوندي تا ته زیات دا پکار دي چې طوافونه وکړي د نوافلو نه په حرم شریف کې طواف بهتر دی دا کمې عمرې چې دا وړې عمرې ورته وایي او مسجد عایشې بیبي ته ځي او د هغې ځینه احرامونه راتړي ډېر حاجیان په دې باندې ځانونه ستړي کوي خو زمونږ د مذهب کتابونو دا ذکر کړي دي چې د وړو عمرو نه طوافونه ډېر بهتر دي ځکه وړه عمره کې اختلاف د ائمهو دی په وړه عمره کې اختلاف د علماو دی څوک یې جایز ګڼي څوک یې نه ګڼي چې هر کله دومره اختلافي شو نو وړو عمرو پسې بیا زور مه کوئ که څوک یې کوي جایز دي زمونږ د بعضې فقهاو په قول کې خو البته مولا علی قاری رحمت الله علیه وایي چې طوافونه د وړو عمرو نه بهتر دي نو دومره چې تکلیف کې مسجد عایشې بیبي ډېر لرې دی هغې ته ځې هغې نه احرام را تړې او بیا وړې عمرې اراده کې د هغې په ځای باندې خپل طوافونه په حرم شریف کې کوه د هغې په ځای باندې ته کولی شي چې 15 طوافه دلته وکړې 20 طوافه وکړې او که یو طواف هم وکړې نو فقهاو ذکر کړي دي چې د هغې عمرې نه دا طواف بهتر نو دا کله ناکله د کم فهمۍ د وجې نه انسان چې کوم دی قیمتي څیز پرېږدي او بیکاره شي نو پسې اخته شي اگر که هغه عمره هم بعضې فقهاو جایز ګڼلې ده کولی شي چې وایي کړي د هغې نه بعد بیا عمرې نه چې ځان حلال که نو اتمه د دغې میاشتې چې راشي د عرفې نه وړاندې ورځ سهار په ټیم باندې به احرامونه وتړي کم چې افرادیان دي مخکې نه په احرام کې وي کم چې قران والا دي په احرام کې اسم پاتې دي کم چې تمتع والا دي هغې به احرام وتړي کم ځای کې چې اوسېږي د هغه ځای نه او یا د حرم شریف نه راشي احرام دې وتړي او چې که طواف قدوم یې دلته کو بعضې خلک یې کوي خودی کی که مخکې نه وکړی دلته به یې وکړي لکه اول د عمره کړي د هغې طواف یې کړی دی اوس دې طواف قدوم وکړي چې دا سنت دی د دې پسې په د ساعې لازمه نه ده که چا دغه وخت کې د ساعې وکړه صفا مروه یې وکړه نو بیا هغه رستو چې فرضي طواف دی نو په هغې کې په ده باندې بله ساعې نشته که وایي چې هلته به رش ډېر وي تکلیف بشم اوس دې طواف سره ساعې کوم ځان خلاصوم نو بیا په هغه طواف کې په ده بله ساعې نشته دی هلته به راشي طواف به وکړي خو صفا مروه پې نشته او که اوس د طواف قدم سره د ساعې ونه کړه نو دا ساعې په ده باندې بیا لازمه ده طواف زیارت چې فرضي طواف دی د هغې سره به کوي نو ده ته پکار دی چې دا طواف نه ځان خلاص کړه یا ساعې وکړه یا ونه کړه دی به روان شي د ماسپښین لمونځ به دی مینا ته رسوي د ماسپښین مازدیګر ماښام ماخوستن او د سبهي مونږ چې دی دا 5 منځونه په مینا کې کول دا سنت دی دغه شپه چې دا د عرفې شپه ده په مینا او د مینا په حدودو کې تیرول عند الجمهور سنت دی د امام صاحب قول راجح هم د سنت دی خو یو قول د امام صاحب راغلی چې دا واجب دی نو احتیاط دا دی چې د پاکستان حاجیان بعضی او د افغانستان اکثر حاجیان چې دي هغوی ته په مزدلفه کې خیمې ورکوي
نو هغوی ته نه دي پکار چې دا شپه خپلو خیمو ته یوسي. که خپل اسباب وړي هلته یږدي نو شپه دې واپس راوړي مینا حدودو ته، ځکه مزدلفه خو څه مینا نه ده، مینا د بهر ده. نو فلهذا دې دغه شپه د عرفې او پنځه منځونه دا سنت دې نه پرېږدي، دا سنت دې مدا کړي. دا شپه تېرول په مینا کې دشته کې په ځمکه دې وکړي، دا دې مدا کړي. هغه خیمو نه دې صرف نظر شي، هغې پسې دې نه ځي. کله چې دا شپه تېره شي او د سهار نور راوخېږي نو ده ته دغه شپه پکار ده چې دی د مسجد خیف چې کم دلته دا نږدې مسجد دی، دې مسجد سره نږدې دی واړی. او بیا د دې ځینه د نور خطو په ټیم باندې روان شي، په مزدلفه باندې باندې غلاړ شي. جمهور دا وایي چې د سحر نه هر ټیم نه دننه کېدی شي. امام حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د زوال نه رستو عرفات ته دننه کېدل سنت دي. هغې وجه دا وه چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم کله راغی دلته یوه کنده ده خوړ دی، په دې کې محبوب علیه السلام دمه وکړه او د زوال نه بعد دننه شي. نو بعضې علما چې وایي چې د زوال نه بعد څه ضروري خبره نه ده، هغې وایي چې دا نبي علیه السلام ستړی شوی او که ته ستړی تم دمه وکړه. خو موږ ورته جواب کې دا وایو چې حج موږ مخکې وویل چې دا عادات دي، عادات دا د پیغمبرانو عادتونه دي، هغه عادات موږ ته عبادات ګرځېدلي دي. اگر که نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ستړی شوی و دلته یې دمه کړې ده، خو موږ ته پکار دي چې د زوال نه بعد دننه شو. یو خبر ته مو فکر وي، اکثرا د زوال نه بعد دلته چې کوم مسجد دی هغه مسجد کې جمع دپاره صفونه ولاړ وي، سړکونه بلاک او بند وي، دې مشکل سره موږ په خپله مخ شو. نو کله ناکله دا مشکل د لوی تکلیف سبب شي دغه سنت، نو که یې پرېږدي وختي دننه شو نو دا بهترینه طریقه ده، وخته نه لاړ شي. او ډېر کرته داسې هم کېږي چې حاجیان چې کوم ګاډو کې لیږي هغوی د مینا دا شپی پې باندې عرفات ته دننه کړي، وختي وختي هلته رسولي. نو هغوی ته پکار دی چې دغې ګاډو کې دې نه ځي، ځکه دی نه هلته د عرفې شپه یو سنت پاتې شو او دا شان هغلته پنځه منځونه او بل سنت دې پاتې شو، نو دی دې هلته پوره کړي نو بیا دې راشي. کله چې عرفات ته دننه شي حاجیان صاحبان تلي کمپولونه چې دي د هغې نه چې ووړې مسجد دی، دغه مسجد نیمه حصه په عرفات کې دننه ده، نیمه بهر ده، بورډونه لګېدلي دي. کمې دروازې چې ور دننه شوي د هغې په برابرۍ بورډونه دي. تاسو به کتلي وي چې زرګونه حاجیان بلکې په لکونو تعداد کې د دغې پل نه هم اخواته ځان سره خیمې وهلي هغلته ناست وي. خدا د سعودي حکومت لوی خدمت کړی دی چې دوی هغلته د بمبو د اوبو انتظام ورته نه دی کړی. فقهای کرام وایي که یو سړی د اودس په بانه عرفات ته دننه شي د ده به فرض ادا شي، هغه وقوف باندې به اکتفا وشي. خو بیا هم چې دی ور دننه شه فرض ادا شو، خو د دغې عرفات چې کوم بورډ لګېدلی او ساحه ده د دې نه د ماښامه پورې اوسېدل دلته واجب دی. که د ماښام نور نه و پرېوتی او کوم سړی ترې نه راووته په ده باندې ګډ لازم شه. نو دا کم خلک چې د پولونو نه بار دی، خیر چې څوک لاړې وبه ګورئ په زرګونو تعداد لکونو تعداد کې خلک د دې نه بهر ولاړ دې دپاره ورختایي چې د ماښام نور پرېوځي زه ټول نه مخکې مزدلفې ته ورسېږم. خو داسې پوه نه دی چې زما د هغه فرضي ټول هغه زه خو عرفات ته دننه شوی بلکل نه یم. بهرحال هلته به دننه شي، دا مازدیګر مونځ را مخکې کېږي ماسپښین ته، امام دلته دوه خطبې وایي، دا سنت خطبې دي. او کومه خطبه چې یوم ترویه کې هلته اول ویلی کېږي هغه یوه خطبه ده، هغه سنت ده. او دلته چې کومه خطبې دي دا ضروري دي، دوه خطبې دي دا. او دې کې چې کوم دی نو دې ته جمع تقدیمي وایي. د ماسپښین مونځ به د مازدیګر مونځ به د ماسپښین ټیم ته راوړي. که د چا نه دا لویه جمع د امام سره قضا شوه هغوی به جمع بین الصلاتین نشي کولی، هغوی به په خپل خپل ځای کې په خپل ټیم باندې جمع کولی شي، خو جمع بین الصلاتین نشي کولی. دی دوه منځونه په یو ځای به نشي کولی. البته دا شرط د امام دی، هغه امام کوم امام چې خطبه لولي. نو کوم امام چې باچا مقرر کړی خطبه لولي د هغه سره ته د ماسپښین مازدیګر مونځ ماسپښین ته وړی شي، خو چې هغه جمع درنه قضا شوه بالفرض ونه رسېدی ځان ته دې مونځ کولو، نو بیا به ته بیل بیل خپل خپل ټیم باندې مونځونه کوي او بیا به ودرېږي، دلته به دعاګانې کې وقوف به کې څومره چې درېدی شي. بهتره طریقه ده کله چې ماښام نور پرېوځي مخکې چې کله
انتظار بلک کې ډېر زر موزه ځکه سنت دادا او بهترینه دادا چې هغه کم امام جمع ورکړي چې هغې ته خلیفه د وقت وایي هغه امام در نه مخکې شي ته رسته ورپسې شي. نو که ته داسې ورخطایي کې هسې نه چې د امام نه ته مخکې شي بله طریقه او سنت به درنه پاتې شي. نو لږ خیر د انتظار وکړه او بیا روان شه. په دغه لار باندې د ماښام مونځ کول تا ته جایز نه دي. دلته به د ماښام مونځ د ماخوستن ټیم ته وړي اگر که څومره ناوخته شي. په لاره خلک په منځونه ولاړو موږ به ورته ډېر وویل چې دا منځونه مه کوئ. فقهای کرام وایي که چا په لاره مونځ وکړه او مزدلفې ته ورسېدو نو واپس دې راوګرځئ. هلته د ماښام مونځ د ماخوستن سره یو ځای کړي چې دې ته جمع تاخیري وایي. واپس به دې هلته لاړ شي مزدلفې شریفې ته. او کوم چې په مزدلفه کې جبل قزح ورته وایي مشعر حرام دی د غره ته نږدې څومره چې ورخطی شي بهتره طریقه ده. خو چې دننه مزدلفه کې دی بهر نه صحاجیان د بوټ نه بهر په غره باندې سوارو وي ګمان کوو ګنې دا غر دی. هغه غر نه دی دا خطا کېږي. دا دننه هغه غر دی چې په هغې باندې د حاجیانو بلکل ځای نه کېږي ډېر ډک وي. دا شپه به تېره کړي دا د آرام شپه ده. د ماښام مونځ به ماخوستن سره یو ځای وکړي. دلته جمع د امام سره هم ډېر لازمي نه ده که ورسېده ښه خبره ده. یعنې ځان ته ځان ته هم کولی شي جمع بین الصلاتین کولی شي دلته. او بیا چې کله دا شپه تېره شي دا به د اختر شپه وي. سحر دا مونځ به په غلسین په تېره کې وکړي او بیا به ودرېږي په ولاړه باندې به اله العالمین ته زارۍ کې. دا شپه هم واجب ده مبیت بمزدلفه او وقوف بمزدلفه سحر کې دا هم بل واجب دی. او بیا چې نورختو ته 4 منټه 5 منټه ټیم پاتې شي 4 رکعت نفل دومره اندازه نو بیا به روان شي او مینا ته به راشي. لوی شیطان به وولي په اوکاڼو باندې دا هم واجب دی. خو ته چې ودرېږې داسې حد کې به ودرېږې چې ستا دا ښی اړخ مینا ته وي او ستا دا چپ اړخ کعبې ته وي. نو معلومه طریقه دا شوه چې دې اړخ نه به یې ولې دا بهترینه طریقه شوه. دې اړخ نه ویشتل هم جایز دی هغې نه هم جایز دی دې نه هم جایز دی هر اړخ نه. البته فقهای کرام وایي چې د قبلې د اړخ نه ویشتلې مکروه دي خو کراهت ذاتي نه دی بلکې د وجه د غیر نه دی چې په هغې کې نور حاجیانو ته تکلیف دی. چا خوا بحیر در باندې را روان دی او تر دې خوا نه پې باندې ورځي نو دا مرګونه چې کېږي همدغه علت وي ورکې. خدا یاد ساتئ سهار چې نور راپورته شي د زوال ټیمه پورې اول ورځ باندې شیطان اشتل دا بهتره طریقه ده. د زوال نه تر ماښامه پورې دا جایز ده یعنی یو مستحب سړي نه پاتې کېږي. او د ماښام نه تر سبعي پورې چې کوم دی دا بیا د ضعیفانو زنانو دپاره کراهت نه لري خو د ځوانانو دپاره مکروه ده. نو کم حاجیان چې زور لګي چې اول سر کې حاجي ولم نو د مستحب را ټینګ کړه خو مستحبو په ځای باندې که هغلته 2 حاجیان مړه شو 2 دا مسله یاده کړئ 2 حاجیان مړه شو او دغه ټیل کې تا پې باندې خپراله نو دا قتل خطا دی. چې هر کله قتل خطا دی دا څومره حاجیان چې په دې ټیل کې شریک دي د دغې کسانو دیت په دغه کسانو باندې لازم شي. خو چې 200 کسان مړه وي د دې د دیت بیا چا تپوس کړی دی. حاجیان برید تا وی ما پې خپې کې خو دې ومنډې مې پرې راوالې تا پې خپې کې خو دې خو هغه دیت دې بیا خلاص کړی د هغه حاجیانو دا خو تا قتل خطا کړی. نو څه چلو شو که تا نه دا مستحب پاتې شو. صرف د زوال ټیمه پورې اول ټیم کې مستحب دی یعنی ماښام نه مخکې مازدیګر نه مخکې چې کوم نفل دی چا وکړه ثواب دی که ونه کړه ګناه نشته دی. نو دغه اول ټیم تر زواله مستحب دی ښه خبره ده. خو که چېرته مرګ نه پېښېږي تکلیف نه وي او که چېرته ستا د اول ځل شیطان اشتل د مرګ سبب ګرځېږي نو بیا نه دي کول پکار. خیر دی د زوال نه بعد تر ماښامه نشتی شي ماښام نه وروستو کومه. او که بیا هم رش ډېرو زنانۍ د شپې میشتی شي د شپې ولي دا ورځ شیطان کله چې شیطان ویشتلی شي د هغې نه بعد به ته قرباني وکړې که ته حج تمتع والی او یا حج افراد والی واجبه ده او که ته حج افراد والی یوازې د حج نه دې کړی نو بیا تا ته مستحبه ده بهترینه طریقه ده چې قرباني وکړې خو لازمه نه ده په تا باندې. کله چې د قرباني وکړه د هغې نه بعد به سر وخورئ خو چې کله د سر وخورئلو نو بیا د خوښه چې د خپلو جامو کې ځې طواف زیارت کې فرضي طواف او که احرام کوځې دغه وخت پورې چې تا طواف زیارت نه دی کړی تا ته هر کار روا شي ګنډل شوي جامه اغوستی شي سر پټولی شي مخ پټولی شي خوشبویه څیز لګولی شي هر څه تا ته روا شي الا الجماع مجامعت د بیبیانو درته لا روانوي
کچا سره بیبي نزدېکت روانه دی ورته، او چې کله فرضي طواف د ادا کړو د هغې نه بعد ورته بیا سره واقعېږي دی پوره حلال شي بیا. نو بیا به فرضي طوافو کې په دغه ورځو کې یا متشریق کې فرضي طواف چې کم دی 3 واړو ورځو کې ته کولی شي چې کوم ورځ باندې کې وکړه د اختر په دې 2 ورځو کې کولی شي. البته که د هغې نه رسته شو تمام عمر کې هم کولی شي، خو بیا به در باندې دم لازم شي، ګډ به ورکې ورسره کولی شي که تا نه رسته شو هر وخت کې کېدی شي. دا واجب دی علی التراخي کولی شي چې رسته یې وکړه، خو بیا به یو دم په هغې کې ورکې ځکه په دغه ورځو کې کول واجب دي. اگر که دا طواف په خپله فرض دی نو چې کله هغه طواف وشي نو هغې نه بعد به حج خلاص شي، ته به واپس راشي مینا ته. 2 ورځ د اختر ده، 3 واړه شیطانان به ولي، او دارنګې شیطان چې ولي بیا به قبلې ته مخامخ ودرېږي، دعا به وکړي، خدا مستحب ده. که ستا په درېدو باندې ټیل جوړې ده خلکو ته تکلیف مه ودرېږه، په روانه دعاګانې کوه. او 3 ورځ به هم شیطانان ولي. کله چې 3 ورځ 4مې ورځ شیطان ته د اراده نه وه نو بیا د ماښام د غروب نه مخکې د مینا نه وځه. د شیطانانو د پل چې کوز شي مینا ختمیږي، او چې کله د مینا نه ته ووتې نو بیا در باندې 4مې ورځ نه لازمیږي. اگر که نور در باندې بیا پرېوځي، خو که نور در باندې هلته پرېوته نو اکثر فقها وایي چې نور در باندې پرېوته نو بیا در باندې 4مې ورځ شیطانان هم لازم شو. خو دا ده چې د اولې ورځ شیطان د نور خطو نه شروع کېږي تر زواله بهتر ټیم، د زوال نه تر ماښامه جایز ټیم، د ماښام نه تر سبعي پورې مکروه ټیم. دویمې د 3مې ورځ شیطانان د زوال نه تر ماښامه پورې بهتر ټیم، او د ماښام نه تر سبعي پورې جایز ټیم. او دارنګې چې کوم دی د